أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زهیب نیو افیشل نه در سره ډاکټر زهیب مخاطب یم. قدرمندو کتونکو، نننۍ ویډیو چې کومه ده دا د مونږ په سربیزي په باره کې ده. سربیزي څه شی ده او د هغې استعمالول څرنګه دي، نن ټوله خبره په دې کوو. قدرمندو کتونکو، که چېرې تاسو زما په چینل باندې نوي وئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او سره بیل آیکن بټن هم ووهئ. دې سره به تاسو ته نوې ویډیوګانې دا چې دي دا میلاویږي. قدرمندو کتونکو، سربیزي مطلب زینک یو داسې شی ده. زینک دا استعمالویږي څه شي دپاره، لکه یو سړی ده هغه یې چې د ما ویښته چې دي دا غورځېږي او ورسره ویښته مې سپین دي، او یو سړی د هغه یې د ما نوکونو بیماري ده. نوکونه که تاسو وګورئ دا خرابېږي، سایډ نه پکې اوبه غوندې وشي او داسې نور هم یا داسې نوک چې دا خراب شي، دې کې هم دا استعمالیږي. او دې نه علاوه که یو مریض ده هغه وایي چې ما د فیس چې کوم ده د مخ چې کوم ده مخ د دې کې دانې دي یا دغونه دي پکې، او ډېر دوايانې کریمونه مې استعمال کړي دي خو څه فرق نه ده راغلی. یا داسې چې په مخ باندې زړې دانې تېرې شوي وي او هغې دغونه جوړ کړي وي، نو هغې دپاره دا هم ډېر بهترین ده. دې سره سره د جسم چې کومه کمزوري ده، یا یو سړی ده هایي چې یاره زه سهار راپاڅم او په سترګو مې تیاره راځي او دې سره بدن مې هم ډیلا وي، مطلب څه خوند نه راکوي، او لکه مطلب چې کوم کار مار وي څه شی هغه وي، لکه تکاوټ مې ډېر زیات وي او زړه مې ورته کېږي نه، نو دې دپاره هم دا ډېرې بهترینې دي. او دې سره سره عزتمندو، مردانه چې کومه کمزوري ده، که نن سبا موږ وګورو مردانه کمزوري چې ده دا ډېره زیاته عام ده. نو مردانه کمزوري کې هم د دې والا ډېر ښه کردار ده. یو خو دې سره د مردانه چې کوم طاقت ته هغه ورسره بړاو شي، او دې نه علاوه که د مردانه چې کوم ټایمینګ ده دا ورسره هم بړاو شي. قدرمندو کتونکو، د ګولۍ استعمال څرنګه ده او د دې فایدې او د دې نقصانات. عزتمندو کتونکو، د هرې ګولۍ د هرې دوایي خپل فایدې هم وي او د هغې چې ده نقصانات هم وي. هره دوایي چې ده هغې به خوړنې یو ډاکټر سره مشورې مطابق، او داسې نه چې ګولۍ ده صحیح ده ما وکتله او بس ما راوخیستله او زه یې استعمالوم، نه عزتمندو، د هرې دوایي یو خپله طریقه ده د خوړنې والا. یقینا چې فایدې هم لري خو نقصانات هم لري. دې سره سربیزي به تاسو استعمال کړي وي، خو د هغې چې کوم صحیح طریقه ده هغه درته نن زه تاسو ته ښیم. قدرمندو کتونکو، سربیزي چې ده د طریقه دا ده، ډېر خلک دا شپې استعمالوي او شیدو سره استعمال کي، او عزتمندو فایده به راغلې وي، خو د دې چې کومه صحیح طریقه ده دا به تاسو داسې استعمالوئ چې کله تاسو د غرمې روټۍ وخورئ او هغې نه بعد کې یو 20 منټه بعد کې به تاسو دا اوبو سره استعمال کوئ. هغې نه بعد کې به تاسو یو ګنټې پورې دې پسې که شیدو چای وي، که شنې چای وي، که کافي وي، څه شی وي دا به تاسو دې پسې نه استعمالوئ. انشاءالله تاسو به دې ویډیو نه ډېره فایده واخلئ. میلاویږو به نیکسټ